بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دې وخت کې راسره موجود دی د کینډل پبلک های سکول انعام خروچ نګی ډایرکټر جناب حیات خان صاحب، کوم چې په لږه موده کې د علم او د تعلیم د فروغ دپاره د پروموشن او ترقۍ دپاره انتهایی ډېر کار کړی دی. یو ادب پاله او د ادب سره تعلق لرونکی شخصیت دی. په دې وخت کې موجود دی، نو خپل تعارف به هم را سره وکړي او ورسره به د دې وخت او د حالاتو په مناسبت سره خپل نوی کلام هم شریک کړي. ډېره مننه جی حیات خان صاحب. ډېره مننه، شکریه سنبل صاحبو. ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو موږ له موقع راکړله. حالات خو لکه الله راوستي وو، حالات دغه شان ځي راځي. زما نوم حیات خان دی، انعام خروچ نګی اوسېدونکی یم او دې وخت کې شاعري خو زه داسې ذهنونه منتشر شوي دي، خو د حالاتو سره ریلیټډ به زه یو دوه درې شعرونه تاسو ته ووایم چې ارشاد یې. ما چغه کړه په ښار کې ټول کاڼه وو، ما چغه کړه په ښار کې ټول کاڼه وو، په ظاهره ګرځېدل خو ټول وده وو. واه. او دا ښار حجیب ښار و زه حیران یم، دا ښار حجیب ښار و زه حیران یم، وژل شو ته دعا کړه په خپله مړه وو. واه واه. او دلته کې په خپله په قاضي باندې دعوې وې، دلته کې په خپله په قاضي باندې دعوې وې، د دې ښار ساتونکي ټول په خپله غله وو. واه واه. او نه غیرت و او نه خوند ورپکې پاتې، واه. خو د رنګه ښکارېدل چې پښتانه واه 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 واه. خو د رنګه ښکارېدل چې پښتانه غیرت، نه غیرت و او نه خوند ورپکې پاتې، خو د رنګه ښکارېدل چې پښتانه وو. ډېره مننه، شکریه. ډېر زبردست یار، ډېر.